درته داسې یو ښایسته یو اسانه د 1 منټ وظیفه ښیم او چې هغه وظیفه داسې وظیفه ده چې هغه ډېر انتهایي غټو مشایخو هغه وظیفه ازماو کړې ده او وظیفه چې ده هغه د 1 منټ د 2 منټو ده دومره اوږده هم نه ده لاعلاج مرض کینسر درته یا د پیپړي ختمي یا داسې مرض چې هغه څه قسمه لکه هسپتال نه درته جواب ملاو شي نو دا وظیفه وایه الله تعالی به د الله صحت راکړي او الله تعالی به دې جوړ کړي دې بیمار دې وظیفې داسې خلک پاڅول دي چې هغه صاحب فراش وي یعنې هغه به کټ باندې همیشه پراته او داسې مریضان یې پاڅول دي چې هغه یې هسپتال نه هغې ته جواب ملاو شي چې ته ځه ستا لږ عمر دی ښه وخوره ښه وڅښه په دنیا دې عمر نشته نو دا داسې یو عظیمه وظیفه درته ښیم او د دې وظیفې الحمدلله ما ته اجازت هم ملاو شوی دی نو تاسو هم د دې اجازت راکوم ولې د دې وظیفې شرط دا دی چې په دې به یقین ساتئ ټول نه غټ شرط د وظیفې دا دی چې یقین به پې ساتئ نو ټول نه اول به 3 ځله درود شریف ووایئ هغه درود چې کوم مونږ موس کې وو درود ابراهیمي اول ځل به د وظیفې نه مخکې 3 ځله درود شریف ووایئ او بیا به دا حروف چې دي دا به 313 دفعه ووایئ 313 314 ځله به دا حروف ووایئ یا الله یا سلام یا قوي 313 ځله چې دا وویل دین آخر ته بیا 3 ځله درود شریف ووایئ نو ورځې کې یو ځل د دې شرط دی چې وایو نو انشاءالله تعالی الله تعالی به د هغه مرض نه زر ته زره خلاص کړي او دا وظیفه چې څومره ځله وایه نو هغومره به ستا دا وظیفه پخیږي چې څومره وایې نو ستا وظیفه به زر اثر کړي نو نن اسانه وظیفه ده او ډېره انتهایي ما تاسو ته وښیله چې یا الله یا سلام یا قوي دا 314 ځله ویل دي 313 ځله او دې نه مخکې 3 ځله درود شریف او آخر ته بیا درود شریف نو څه قسمه بیماري څه قسمه تکلیفي نو هغه به دې لرې شي او په بل ملک کې بار ملک کې سړی نوکري غواړي یا څه جاب غواړي یا څه شی غواړي نو هغه له بیا شرط دا دی چې هغه 1 لک نه زیات ځله دا ووایي یا الله یا سلام یا قوي نو الله تعالی به هغه ته مشکل لارې اسان کړي او هغه له به ښایسته کار ورکړي نو دا وظیفه چې دا تاسو وکتلله نو دا مخې ته هم شیر کړئ چې دې نه نور ملګري هم خبر شي او د دې تاسو له زه اجازت هم راکوم سلام